جی بالکل دا وخت موږ سره د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان صاحب موجود دی. هغوی سره خبره کوو په 20 اکتوبر باندې هغوی لانگ مارچ کوي، خو صوبایي حکومت هم وزیر اعلی صاحب تاسو ته څه چیلنج درکړی د مولانا صاحب څه به کوئ؟ خیر د وزیر اعلی خو داسې حیثیت نه ده، یو ډمې غوندې شی ده او چې د هغه مونږ نوټس واخلو په هغې خو مونږ سوچ هم نه کوو جي. لیکن چې کوم اعلان 27 اکتوبر د حوالې سره شوی ده، انشاءالله د پاکستان د تمامو علاقو نه به قافلې را روانېږي په 27 اکتوبر باندې، او چې بیا لارې کې څومره وخت اخلي هغه به د قافلو سفر وي، نږدې علاقې به ورسره شاملېږي او په یو ځای به اسلام آباد ته ننوځي انشاءالله. مولانا صاحب دا راته وایي دغه لانگ مارچ چې دی عمران خان صاحب 126 ورځو پورې کړی او تاسو به تر کومې پورې کوئ؟ اخري اینډ مو څه دی مقصد؟ مونږ د هغه پیروي نه کوو، مونږ خپله حکمت عملي ځان له جوړه کړې ده. مونږ اول پلان، دوم او دریم دا ترتیب کړي دي، په هغې حوالې سره به مونږ خپل حکمت عملي کې چینجز هم راولو او داسې طریقې باندې چې کارکون ستړی کېږي هم نه او تحریک تسلسل هغه متاثره کېږي نه. موسم هم یخ را روان دی، هغې دپاره تاسو انتظامات مکمل؟ نو مونږ خو د موسم پروا نه ده کړې جي، او انشاءالله العزیز پاکستان موسم داسې نه ده چې هغه موسم سړی تحریک نه یا جیل نه یا مظاهرو نه منع کوي. څومره پورې خلک پوهي تاسو سره په اسلام آباد کې او دا ایگزیکټ چې په کار خو دا ده که چې دوی سره چېرته عقل وي، زموږ د اسلام آباد ته د رارسېدو نه مخکې دی قوم ځان خلاص کړي. ډېره مهرباني. کتونکو تاسو خبرې واورېدې چې جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان صاحب چې هغوی لانگ مارچ حوالې سره خبرې وکړي چې هغوی به ځي دغه ډي چوک کې به درنه ورکوي او د هغوی ژر نه به تر هغې پورې جاري وي تر څو پورې چې دی خپل مقصد نه وي پوره شوی. جی